مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله رواه أبو داود وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج والمحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال المساجد قيل وما الرتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي دي أحاديث سلسلة د مساجدو یعنی د جماعتونو د او د هغې سره متعلقه د اعمالو په فضایلو باندې مشتملو نننی درس کې درې احادیث ولوستې شو اولنی حدیث د حضرت ابو امامه رضی الله عنه داغه پر روایت باندې نقل لغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې درې قسم خلق د سری چې الله باندې الله ذمہواری اغستره دا د الله په ذمہواری کې دي د دې ذمہواری په الله باندې ده چې هغه بدیل خپل اجر پورا ور کوي هغه درې قسم خلق کم کم دي نو پاغه کې یو هغه سړی دی چې په دې نیت باندې د کور نه ودی چې د الله د دین د غلبې د پاره jihad د پاره لاړ شي نو چې دې شهید شي خو بیا وفات شي خو بیا شهادتي خو چې ژوندې نو دې ته غازی ورته وي نو دې کله چې د غزا په نیت باندې د خپل کور نه ووتو دا د الله په ذمہواری کې دي دوه ذمہواریان دي یا خدا چې دې خپل ژوند دلته پوره کینو الله تعالی به روح چت کی او جنت ته بین نباسی غازی او یا به بیرته الله تعالی کور تراولی نو دوه فائدې به ورته ورکړي یا دا چې جنگ کې به ورته غنیمت ملاو شي نو مزدوری به ورته ملاو شي خپل بچو له بریزه خو ګټي او یادا چې مال ملاو نشي نو اجر خو الله تعالی باندې خپل ورواړو نو د غازی سړی د پاره درې پایدې شو یو دا چې یا خو شهادت ده چې ټول ګناهونه ورته معافي او جنت ته ننوځي یا به ورته غنیمت ملاو شي او چې دغه اسم ملاو شو که ملاو نشي خو اجر او ثوابونه په الله تعالی باندې مضبوط ورواړول الله تعالی به خپل اجر پورا ورکړي نو غازی سړی چې څنګه د غزا پنه د کور نه وځي نو د اجر او غنیمت او د جنت ته د نوتو د ذمہواری نه بغیر هغه به برخه کیږي نه نو دغه شانې دویم کس هغه دی رجل راح الى المسجد چې کوم سړی جمعات ته منزل وځي روان شي او جمعات ته لړ شي او د منزل جمعات ته روان شي نو الله د دم ذمہواری اخلي د دام ذمہواری اخلي چې الله تعالی په اجرونو کې پټي زکا چې پکور کې نو خدای خبر دې څنګه خو چې جمعات ته روان شي نو د منځنه علاوه بل څه اراده شته دی نو چې د منځنه علاوه بل څه اراده شته دی نو جمعات ته روان دی نو په هو ضامن الله نو الله تعالی د ذمہواری اخلي د حفاظت او د اجرونو د ورکولو چې الله تعالی بوله د عمل قبلي او دریم هغه سړی دی رجل دخل بیته بسلام هغه سړی چې هغه کور ته ننوځي او د په سلام باندې ننوځي دو ترجمه علما کوي یو ترجمه دا کوي چې د کور ته ننوځي او د کور په خلکو باندې سلام کوي السلام علیکم ورحمت الله او دا ترجمه هم دا چې د کور ته ننوځي او د کور ته د ننوتو سره د مختلفو
فتنو او د وباګانو باندې اخته شوی نه، یعنی په کنځلو دننه نشي، په جګړه دننه نشي، کور ته ورننوځي او په کور کې نور څه مسایل نه راغلي چې دې کور ته په دې ګناهونو کې اخته شوی نه او د ګناه نه پاک ورننوځي، نو د دې سړي الله تعالی ذمہواری اغستې ده چې د دې له خپل اجر پوره ورکړي. په دې حدیث کې بنیادی طور د غزا او جماعت ته د تلو د سفر او دغه شانې خپل کور ته په خیر او په سلامتی باندې ننوتل، د درې وړو اجرونه هغه الله تبارک وتعالى پیغمبر بیان کړل. د دویم حدیث کې حضرت ابو امامه رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې وفرمایل چې کوم سړی د خپل کور نه راوځي او د اودس وکړي په کور کې، په جماعت کې اودس کول بند نه دي، خو د کور کې اودس وکړي او پاک صفا جماعت ته روان شي. د فرض مانځه دپاره جماعت ته روان شي، د اجر داسې دی لکه حاجي سړی چې احرام وتړي او حج له روان شي. نو احرام کې چې څه ثوابونه وي، نو دغه شانې د نیت دغه چې دی د جماعت ته د تلو، یعنې هغه څه شی دی، هغه اودس کول دی. نو اودس یې چې وکړو د مانځه دپاره لکه چې احرام یې تړلی د حج دپاره، نو څنګه چې په حج کې ثواب دی او د حج دپاره د احرام د تړلو نه وروسته د ثوابونو هغه مشین سټارټ شي، دغه شانې چې اودس وکړي او د کور نه روان شي، نو د جماعت ته روان شي، نو د دې مانځګزار اجر او ثوابونه د هغې اودس د ټیم نه سټارټ شي او روان شي. او کم سړی چې د ساخ په ټیم کې راوځي او هغه جماعت ته روان شي، د دې دپاره چې یاره دی او 2 رکعته ځان له ساخ په ټیم کې په جماعت کې نفل وکړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صرف د دې دپاره روان شوی چې هغه هلته په جماعت کې ځان له عبادت وکړي، نو د دې سړي د ثواب داسې دی لکه عمره کوونکی سړی چې عمرې له روان شوی، او بیا دا چې یو سړی ناست دی، مثلا مازدیګر مانځه له لاړ، مازدیګر مونځ یې وکړو، ماښام یې وکړو، یا ماښام لاړ او ماسخوتن یې وکړو، او په دې منځ کې ټول وخت چې دی نو په عبادت کې تیر کو او اوتې بوتې لوبې موبې پکې ونه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا داسې دی لکه عملنامې چې دي نو هغه د چا په سجین کې دي، د چا په علیین کې دي، نو دا هغه علیین د موضوع د ځای د کتاب والا د عملنامه په عملنامه کې دا زغره د لیکل کی. او حضرت ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې کله په ریاض الجنت ورځي نو خپه کې سرېږي، ریاض وای باغ ته باغچې ته، نو د جنت په باغچو چې ورشي نو خپه کې سرېږي. نو موږ ته تاسو کو د الله پیغمبر د ریاض الجنه کم ځای دی؟ دا په دې مسجد نبوي کې چې دا خاص ځای دغه دی کنه بل ځای راته یاد دی؟ نو یا غره ته وی چې المساجد جمعتون چې دي د شری دا د جنت باغچې دي، هر جمعات د جنت باغچه ده. نو چې کله تاسو عبادت کوئ نو دې باغچې ته لاړ شئ، په دې چمن کې کښېنئ، او چې چمن ته نه ودی نو پای کې خو بواخی ګلونه به پکې، نو ارتفرتعو نو خپه کې وسرېږئ، د هغې دا فصل د هغې دا ګلونه او د دې دا شینکي وخورئ. نو یې موږ ته تپوس وکړو د الله پیغمبر دا سرېدلو پکې څه مطلب دی؟ نو یې راته ووایي چې سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، دا ذکر کوئ ځان له، تلاوت کوئ ځان له، عبادت کوئ ځان له. په جماعت کې څونه وخت په عبادت او ریاضت کې تیر کړه، دا داسې دی لکه تاسو د جنت په باغچو کې سرېږئ او خوراک سکاک کوئ. وعن ابي امامه رضی الله تعالی عنہ، د حضرت ابو امامه رضی الله عنہ روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه درې قسم خلق دي، كلهم هر یو ضامن ذمواری اغستدال الله الله تعالی، رجل یو هغه سړی دی خرج چې هغه ودي غادیا د غزا د پاره په سبیل الله د الله په لار کې، په هو نو د الله تعالی ضامن ذموار دی، ضامن الله ذمواری اغست الله تعالی حتی تر دې توفاو چې روح اخلي ددنه فيدخلوا داري کې درنه کې الجنت جنت او يرده يي بیرته کور تراولي د غازی بما نال د هغه سره چې دا حاصل کړي من اجر ثوابنا او غنیمتنا. ورجل او بل سړی هغه دی راه الى المسجد چې لاړ شي جمعات ته، په هو نو لاړ شي جمعات ته، نو په هو نو د الله ضامن ذموار دی
علی الله الله تعالی او رجل او دریم سړی هغه دخل چې نه ودی بیت او خپل کور ته به سلام د سلام پال پادو باندې او هو ضامن الله ان الله موارد د اجرن وعنه د حضرت ابو همامه بل حدیث روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج کم سړی چې وته من بیتی د خپل کور نامو د طاهرن او د سیکړو الى صلاه مکتوبه د فرض مانده د پاره نو فاجره اجر د علی الله فالله باندې فاجره علی الله نو اجر فاجره كاجر الحاج نو اجر د سیده لک اجر د حاجی سړی چې المحرم چې هغه احرام وتړي او رواني دایره تشبیه د احرام سره ورکلو من خرج او کم سړی چې ودی اله تسبیح دعا د ساخ د نبل د پارا لا ينسبه الا ايا د نه پاسوله د خوب نه ير د ناس نه الا ايا مگر د مانځر پاره تلای فاجره كاجر المعتبر نو اجر د سیده له عمر چی کړي نفلی و صلاتن علی اسر صلاتن یا اسر صلاتن لا لغن بینهما او هغه مون چې هغه په بل مون پسې وشي او په دغه جماعت کې سړی ناس یو نه تر او پات شوی لا لغن بینهما چې دواړو په منځ کې پذولیات نه کړي کتاب فی علیین د عمل نه فعلیین کی رواه ابو محمد و ابو داود وعن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو اذا مررتم کله چې تاسو تیریږئ بریاد الجنه د جنت په باغونو باندې نو فرتعوا نو خور پکې سریږئ قیل چاوت وی د الله پیغمبر او مریاد الجنه د جنت باغچه کم دی قال نو غرت وی المساجد جمعتون ټول د الله باغچې دي د جنت قیل چاوت وی عمر رتعون دا سریدل پکې شیره قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته سبحان الله ویل الحمدلله ویل ولا اله الا الله ولا لا اله الا الله ویل والله اکبر ویلی رواه ابو داود رواه الترمذي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.